أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة رعد ديار لسم سپارہ آیات نمبر 12 هو الذي يريكم البرق هو الذي هغه ذات یعنی الله هغه ذات يريكم البرق چې تاسو ته خی برېښنا خوفا د یری د پاره و طمعا او د تمې د پاره وينشئ السحابه او اوچتوي وریځې الثقال درنې نو باران چې کله کېږي په دې باران کې دواړه خبرې برېښنا پکې اومي او ګړزار پکې اومي نو چې کله باران وریږي او ګړزار پکې جوړیږي نو بعضې خلک د دې ګړزار نه یریږي ویسې نه تندر را باندې راړته وشي او بعضې خلک د باران ته خوشحالیږي چې یاره دا باران به وشي او په دې سره به زموږ پټي سیراب شي پټي به مو اوبه شي فصل به مې ښکلي وشي نو الله تعالی فرمایي چې هو الذي الله هغه ذات دی یریکم البرق چې تاسو ته ښیي برېښنا خوفا د یرې دپاره و طمعا او د تمې دپاره د ډېرو خلکو تمه پیدا شي خو چې کوم عام طور مسافر په لارو باندې او باران پرې راګي شي او ګړزه ګړوزه شي نو دوی یریږي هسې نه باران راشي سیلاب راشي تندر را باندې را پرېوځي دوی سره یره وي او کوم خلک چې په خپلو کورونو کې په امن سره ناست وي نو دوی ورته خوشحالېږي باران راکې شو په دې سره به زموږ دا پټي اوبه شي او اوس خو څوک د یرې د باران سوال هم نشي کولی اول یو ملګري راته یو کس یې والې دی جومات کې ویش باران دپاره سوال کوي پرې راکېښود شي بیا راپسې سیلاب راولي نو دواړه خبرې باران سره وي هم یره وي او هم ورسره تمه وي باران د الله تعالی رحمت دی او بعضې وخت کې الله تعالی دغه زحمت وګرځي او دا ټوله زموږ د ګناهونو وجه ده الله تعالی ظالم نه دی په شا باندې ظلم نه کوي خو چې څنګه انسان اعمال کوي تاسو ته مخکې تیر شو چې الله تعالی په هر انسان باندې فرشتې دا مقرر کړي دي د دې انسان حفاظت کوي د انسان کو غورځېږي دی راټینګوي دا انسان کو څوک ولیدي بچ کوي او ډېر کله ته تاسو داسې لیدلي چې د انسان سترګه الله تعالی بچ کوي ځکه دا نازک ځای دی د انسان چې کوم نازک ځایونه دي چې دی نه انسان معذوره کېږي یا انسان ته اکثر مړ کېږي نو دغه ځایونه ډېر کم چې کم دی لګي په دې فرشتې الله تعالی مقرر کړي دي نو الله تعالی دغه فرشتې په دې انسان مقرر کړي دي د حفاظت کوي خو چې کله دا انسان د الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا کوي د الله فرمان برداری کوي الله تعالی خوشحاله کوي نو دا فرشتې په ده باندې مقرر وي خو چې کله دا انسان د الله د نعمتونو ناشکري شروع کړي او دا انسان د الله تعالی اطاعت پرېږدي نو بیا الله تعالی چې کومې فرشتې په ده باندې مقرر کړي دغه فرشتو ته تاسو خپل حفاظت پرېږدئ نو ده باندې بیا قسم قسم مصیبتونه راځي او بعضې وخت کې د انسان په مقدر او تقدیر کې الله تعالی یو مصیبت یو تکلیف لیکلي نو دا فرشتې د حفاظت د فرشتو ته د الله حکم وشي تاسو ته سیټ تشدې پرېږدئ نو دا انسان ور وغورځېږي چې ځای مات شي انسان باندې څوک ډز وکړي دی ولګي مړ شي نو دا د الله تعالی د حفاظت هغه فرشتې دا لرې کړي ورنه کو د حفاظت دا فرشتې نه وي نو دا انسانان به پیریانو یو منټ دپاره آرام ته نه وپرېښي د شیطانانو به دوی د یو منټ دپاره آرام ته نه وپرېښي دوی باندې الله تعالی فرشتې مقرر کړي دي نو دلته کې چې الله تعالی فرمایي چې هو الذي الله هغه ذات دی یریکم البرق چې تاسو ته ښیي برېښنا خوفا د ویرې دپاره
وطمعا او د تمې دپاره وینشئ السحابه او اوچتوي وریځې الثقال درنې وریځې چې کوم دي اوچتي یسبح الرعد او تسبیح کوي دا رعد بحمده په حمد د هغه سره والملائکة او فرشتي هم د الله تعالی تسبیح کوي. نو مفسرین وایي چې دا رعد هغې ګړزار ته ویلی شي کوم چې په دې باران کې وي دې ګړزار ته رعد ویلی شي. نو دا ګړزار هم د الله تعالی تسبیح کوي. یعنی په ځمکه کې هر یو څیز اګو جاندار دی اګو بیجان دی خو دې د الله تعالی تسبیح کوي. دې د الله تعالی تسبیح او د الله تعالی ذکر کوي. اوبه هم د الله تعالی ذکر کوي خو چې دا اوبه کله د الله تعالی ذکر پرېږدي دا څښا شي ودرېږي. ونه دا د الله تعالی ذکر کوي خو چې کله دا ونه د الله ذکر پرېږدي دا ونه وچه شي ختم شي. دغه رنګې دا مرغۍ د الله تعالی ذکر کوي خو چې کومه مرغۍ په کم ټایم کې د الله ذکر پرېږدي د ښکاري ښکار شي ښکاري وولي. نو دغه رنګې دا رعد چې دی دا ګړزار دا د الله تعالی تسبیح بیاني او چې کومې فرشتي دي دا هم د الله تعالی تسبیح بیاني. نو بعضې مفسرین وایي چې د دې رعد نه دا ګړزار مراد دی خو بعضې مفسرین وایي چې نه دا رعد فرشته ده او دا الله تعالی په دې باران ورولو باندې مقرر کړې ده. نو دا رعد فرشته هم د الله تسبیح کوي او دا نورې فرشتې هم د الله تعالی تسبیح کوي د الله تعالی حمد بیاني. نو یا فرشته ده دا رعدو خو راجح کول دا دی چې دا فرشته ده او بعضې مفسرین وایي چې د ګړزار ته هم رعد ویلی شي دا ګړزار هم د الله تعالی تسبیح کوي. ویسبح الرعد او تسبیح کوي دا رعد بحمده یا دا رعد فرشته بحمده په حمد د هغه سره یعنې د الله سره والملائکة او فرشتې هم تسبیح کوي من خیفته د هغه د یرې نه یعنې د الله تعالی د یرې نه. ویرسل الصواعق او لیږي دا تندرونه الله تعالی فیصیب بها ویرسل او لیږي الصواعق دا تندرونه فیصیب بس رسی غورځېږي بها دا تندرونه من په هغه چا باندې یشاء چې وغواړي. وهم یجادلون فی الله او دوی جګړه کوي د الله تعالی په حقله باندې. نو دا تندر په خپله باندې نه غورځېږي چې کوم ځای کې الله تعالی وغواړي په هغه کس باندې غورځېږي په هغه ځای باندې غورځېږي. او د دې سبب نزول دا دی چې نبی علیه السلام یو صحابي یو رئیس ته چې کوم دی ولیږو د جاهلانو یو رئیس هغه ته نبی علیه السلام صحابي ولیږو چې ورشه او دته د الله تعالی توحید بیان کا د الله تعالی وحدانیت ورته بیان کا. نو دا صحابي چې دغه رئیس له لاړو او دغه ته د الله تعالی وحدانیت شروع کړو چې الله واحد لا شریک دی الله یو دی الله دا کړي دي دا کړي دي د الله تعالی صفتونه ورته شروع کړو. نو دغه رئیس ورته وی الله تعالی څوک دی زه خو نه پیژنم دی د سرو نه جوړ دی کو د الله تعالی د سپینو نه جوړ دی کو د تانبې نه جوړ دی د څه نه جوړ دی. ګستاخانه الفاظ چې کوم دی استعمال کړل. دا کس راغی نبی علیه السلام ته وایي چې خو داسې خبرې کړي. نبی علیه السلام بیا پسې لاړ شي چې کله بیا ورپسې لاړو نو بیا ورته د صحابي د الله تعالی صفتونه شروع کړو. نو دا رئیس ورته بیا وایي چې الله د څه نه جوړ دی د سرو نه جوړ دی کو د سپینو نه جوړ دی کو د لوحې کو تانبې نه جوړ دی. ګستاخانه الفاظ استعمال کړل. بیا د صحابي راغی نبی علیه السلام بیا ولېږه ورشه بیا وله دعوت ورکړه چې کله ورله بیا دعوت شروع کړه دا خبرې شروع کړي. نو روایتو کې راځي چې بره د ده په سر باندې وریځ راغله او د هغه وریځ نه تندر راخلاص شو د ده نیمه کوپړی دا نیم وجود ختم. صحابي ورته وایي دکه الله دی چې تا الله نه پېژنې اوس ته وپېژنې دا چا چې درباندې تندر راخلاص کړو د هغې الله در باندې راخلاص کړو کوم الله طرف ته چې ته ما دغه کولې. نو دا آیاتونه نازل شو چې ویرسل الصواعق او رالیږي الله تعالی الصواعق تندرونه فیصیب بها پس رسید تندرونو لره یا د غورځید تندرونو لره من په هغه چا باندې یشاء چې الله وغواړي. وهم یجادلون فی الله او دوی جګړه کوي د الله تعالی په حق باندې چې الله تعالی څوک دی زه خو الله نه پیژنم الله د سرو نه جوړ دی کو الله د سپینو نه جوړ دی دوی د الله په حق باندې جګړه کوي. وهو شدید المحال او هغه سخت نیونکی دی الله تعالی سخت نیونکی دی. څوک ونیسي د الله پکړ ډېر سخت دی بیا د انسان ډېر ځان چې کوم دی خلاصي خو بیا د انسان نشي خلاصېدلی.
مهلت الله تعالی ورکوي پړې سستوي او د انسان ته وایي چې انسانه مهلت مې درله درکړل دی دپاره دی چې ته راه راست راشي الله طرف ته راشه الله تعالی ومنه او د الله تعالی ومنه پړې سستي خو چې د انسان نه مني نو فوراً الله تعالی بیا راونیسي او د الله تعالی پکړ ته بیا ډېر سخت وهو شدید المحال الله تعالی ډېر سخت نیولو والا دی له د هغه دپاره دعوة الحق بلنه په حق باندې الله تعالی رابلل حق دی والذین ها کسان یدعون چې دوی رابلي من دونه سوا د الله تعالی نه بل څوک نو لا یستجیبون نو هغوی جواب نه ورکوي لهم دوی ته بشیء د هیڅ څیز د الله تعالی نه علاوه چې بل څوک رابلي او بل څوک رب بني دي بوتانو ته دا کافران چغې وي دا بوتان ورله आवाज نشي ورکولی دا بوتان د دې بلنه نه اوري دا بوتان د دې مدد نشي کولی د الله نه علاوه دا څومره څیزونه چې دي د دې مثال داسې دی لکه مړه څه چې مړه څه نشي کولی دقه شان دي د الله تعالی د امر ارادې نه بغیر هېڅ نشي کولی الله تعالی ته محتاج دي نو که دې بوتانو ته چغې وي او د بوتانو نه مدد غواړي دا بوتان د دوی مدد نشي کولی لا یستجیبون لهم هغوی جواب هم نشي ورکولی دی له دی چې ورته چغې وي نو دی له جواب هم نشي ورکولی بشیء د هېڅ څیز الا مگر کباسط کفیه کباسط لکه چې خواره کړي وي کفیه دواړه لاسونه الی الماء اوبو طرف ته لیبلغ دپاره دی چې دا اوبه را ورسي فاهو د خولې ته وما هو او نه دي دا اوبو ببالغه را رسېدونکي د خولې طرف ته الله تعالی مثال ورکړلی د دې بوتانو نه دا مدد وي داسې ناممکنه دی لکه څنګه چې یو سړي اوبو ته چغې وي چې اوبو راشئ زما د خولې ته راوالوځئ تر کومې چې دی انسان په خپل لاس سره د اوبه نی راغستلې خولې ته کړي ني نو دا اوبه په خپله باندې د خولې ته نه راځي نو که دی ورته ډېرې چغې وي اشارې ورته کړي چې اوبو راشئ نو تر قیامته پورې دا اوبه د دې انسان خولې ته نشي راتللی نو څنګه چې دا اوبه د دې خولې ته را رسېدل ناممکن دي نو دقه شان د غیر الله نه مدد غوښتل غیر الله دې له جواب ورکول غیر الله د دې انسانانو مدد کول دا دقه شانتې ناممکن دي الا کباسط کفیه لکه چې خواره کړي وي دواړه لاسونه الی الماء اوبو ته لیبلغ دپاره دی چې ورسي دا اوبه فاهو ته د دې خولې ته وما هو ببالغه نو دا اوبه رسېدونکي نه دي د دې خولې ته وما دعاء الکافرین او نه د دا بلنه دا کافرانو الا فی ضلال مگر په ګمراهۍ کې دا کافران چې بلنه کوي د خپل بوتان دی خپل ځان طرف ته رابلي د دین مددونه غواړي نو د دین مدد داسې ناممکن دی لکه څنګه چې انسان اوبو ته چغې وي اوبو راشي زما د خولې ته څنګه چې دا اوبه د دې په دې خبرو باندې نه پوهېږي دا اوبه د دې خولې ته په خپله باندې نشي راتللی نو دقه شان د دې بوتانو مدد هم دقه شانتې ناممکن دی د انسانانو مدد دا بوتانو نشي کولی بلکې خبرې نشي کولی جواب نشي ورکولی څنګه چې دا اوبه بېجانه دي دقه شانتې دا بوتان بېجان دي هېڅ نشي کولی ولله خاص الله دپاره یسجد سجده کوي من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي طوعا په خوښه باندې وکرها او په ناخوښه باندې نو مسلمانان کو الله ته سجده کوي الله تعالی ته دا په خوښه باندې کوي مونږ تاسو مونځ وکړو مونځ کوم الله تعالی ته سرونه ټیټ کړل دا په خوښه ټیټ کړل خو چې کوم منافقین دي او دوی د مسلمانانو په سب کې پاتې کېږي نو دا منافقین په ناخوښۍ سره سجده کوي خو صرف د یرې د وجې د مسلمانانو ته پته ونه لګي چې یاره دا خو منافق دی چې زمونږ دا نفاق ښکاره نشي نو په ناخولۍ سره چې کوم دی الله تعالی ته سجده کوي او مونږ تاسو په خوښه سره الله ته سجده کوو وظلالهم او د دې ټولو څیزونو سوري هم الله تعالی ته سجده کوي بالغدو والآصال سحر او ماښام نو سحر او ماښام دا سوري اوږدی د هر یو څیز دا سوری نه دی دا په سجده الله ته پروت نو سحر کې هم ماښام کې هم دا سوري اوږدی نو په سحر کې یو ټیم ته یو طرف ته په سجده باندې پراته او مازدیګر ته بل طرف ته په سجده باندې پراته خو الله تعالی خو هر طرف ته دی مونږ خو چې مونځ کوو مونږ چاته کوو الله تعالی ته کوو مونږ قبلې ته مونځ نه کوو ښه مونږ قبلې ته مونځو
نگو مونږ قبلې طرف ته مونځ کو. مونږ چا ته مونځ کو؟ الله ته. مونږ سجده چا ته لګو؟ الله ته سجده لګو. خو مونږ قبلې طرف ته سجده لګو. قبلې طرف ته، دا د الله تعالی د امر د وجې نه چې الله حکم کړی چې تاسو چې کوم دی مسجد حرام طرف ته مخ کړئ، بیت الله طرف ته مخ کړئ. نو که څوک تپوس تاسو نه وکړي چې تاسو خو بیت الله ته سجده لګوئ، نه، مونږ بیت الله ته سجده نه لګو، مونږ الله ته سجده لګو. مونږ د بیت الله طرف ته د الله په حکم سره سجده لګو. نو الله خو هر طرف ته دی. نو یو طرف سحر ته سوري یو طرف ته سجده کوي الله ته، او مازدیګر ته سوري بل طرف ته سجده کوي الله تعالی ته. د هر یو سیز سوري سجده کوي سحر او ماښام. سحر ماښام په دې وجه باندې یاد کو چې په دې ټیم کې دا سوري اوږده وي، نو الله تعالی ته په سجده باندې پراته وي. د آیات د سجدې د تلاوت نه پس بیا ټول چې کوم دی د سجده وکړي، ځکه دا سجده چې ووړي دا واجب وي. نو ټول ملګري یو یو سجده وکړي، او که عربی کې نیت نه دی، بس ساده پښتو کې د قرآن د سجدې نیت کوم او بس ډایرکټ کته لاړ شي یو سجده وکړي، دا واجبه ده. قل او فرمایو دی پاک حبیبه، من هغه څوک من څوک دی رب السماوات والارض، رب د اسمانونو او د ځمکو. قل اووایه ورته الله، الله تعالی رب دی. قل اووایه ورته او فرمایه ورته افتخذتم، آیا تاسو نیولي دي من دونه سوا د الله تعالی نه اولیاء شریکان دوستان، لا یملکون هغوی طاقت نه لري لانفسهم د خپلو ځانونو نفعا د نفع ولا ضرا او نه د نقصان. نو تاسو چې کوم خدایان نیولي ده بوتانو، نو دا نه د خپل ځان ته پیدا رسولی شي او نه د خپل ځان نه ضرر لري کولی شي، نو ستاسو نه بس لري کی. قل او فرمایه ورته هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا برابر کیدلی شي ړوند اعمى ړوند والبصیر او بینا، دا دواړه برابر کیدلی شي؟ نو نشي کېدلی. نو دلته کې د الاعمى د ړوند نه مراد مشرک دی او د بصیر نه مراد موحد دی، مؤمن دی. چې څنګه دا ړوند او سترګو والا برابر نشي کېدلی، نو دقه شانتې مشرک او موحد مؤمن چې کوم دی برابر نشي کېدلی. ام هل تستوي الظلمات والنور، آیا برابر کېدلی شي تیارې والنور او رڼا؟ ظلمات نه مراد شرک دی او د نور نه مراد ایمان دی، توحید دی. نو څنګه چې تیاره او رڼا برابر نشي کېدلی، نو دقه شانتې شرک او توحید او ایمان برابر نشي کېدلی. قل ام جعلوا لله، آیا تاسو جوړ کړي دي خاص د الله تعالی دپاره شرکا شریکان، خلقو چې پیدا کړي دي دوی، که خلقه لکه څنګه چې الله تعالی پیدایش کړي دي پیدا کړي دي. تاسو د الله تعالی نه علاوه نور خلق د ځان دپاره شریکان، د الله دپاره شریکان او د خپل ځان دپاره معبودان جوړ کړي دي. نو ستاسو دي بوتانو څه شی پیدا کړي دي؟ نه دی پیدا کړي. لکه څنګه چې الله تعالی پیدا کړي دي، نو فتشابه الخلق، نو بس ګډوډ شوی دی پیدایش علیهم په دوی باندې. دوی وایي څنګه چې الله تعالی د انسانان او د ځمکې اسمانونه پیدا کړي، نو دا شان بوتان پیدا کوي شي نشي پیدا کولی. نو قل او فرمایه ورته الله خالق كل شیء، الله تعالی د هر یو څیز خالق دی، او هو الواحد القهار، او هغه یو دی او زورور دی. هو الذي الله ذات دی یریکم البرق چې ښیي تاسو ته برېښنا خوفا د ویرې دپاره وطمعا او د تمې دپاره، وینشئ السحاب الثقال او اوچتوي وریځې درنې، ویسبح الرعد او تسبیح کوي دا رعد فرشته بحمده په حمد د الله تعالی سره، والملائکة فرشتې تسبیح کوي من خیفته د هغه د ویرې نه، یعنې د الله د ویرې نه. ویرسل الصواعق او رالیږي ورلیږي تندرونه، فیصیبو پس رسیږي، رالیږي تندرونه فیصیبو پس ورسیږي دا تندرونه ورپریوځي دا تندرونه، بها فیصیبو نو پس ورسیږي بها د تندرونو لره من هغه چاته یشاء چې وغواړي، وهم یجادلون فی الله دوی جګړه کوي د الله تعالی په حق باندې چې الله د سونې نه جوړ شوي دي، کو د چاندۍ نه جوړ شوي دي. وهو شدید المحال، او هغه سخت نیونکی دی. دعوت الحق بلنه ده په حق ده. والذین هغه کسان یدعون چې دوی بلي من دونه سوا د الله تعالی نه نور بوتان او نور خدایان، نو لا یستجیبون لهم، دا نور بوتان او خدایان دا غیر الله لا یستجیبون دوی جواب نشي ورکولی لهم دوی ته بشیء د هیڅ څیز الا کباسط کفیه مگر دا پشان
چې دواړه لاسونه خواره کړي وي په شان د هغه چا دی چې دواړه لاسونه خواره کړي وي الی الماء اوبو ته لیبلغ دپاره دی چې ورسیږي دا اوبو فاهو د خولې ته وما هو ببالغه نو ندی دا اوبه رسیدونکي د دې کس خولې ته وما دعاء الکافرین نو دک شان د بخنه د کافرانو وما دعاء الکافرین نو نه د بلنه د کافرانو الا فی ضلال مگر گمراهی ده ولله یسجد من فی السماوات والارض او خاص د الله د لپاره سجده کیږي چې په اسمانونو کې دی او چې په ځمکه کې دي طوعا په خوښه باندې وکرهن او په ناخوښه باندې وظلالهم او د دې سوري سجده کوي بالغدو والآصال سحر او ماهم قل من رب السماوات والارض او فرمایا د څوک دی رب د اسمانونو او د ځمکو قل او فرمایا د الله تعالی دی قل او فرمایا د افاتخذتم آیا تاسو نیولي دي من دونه سوا د الله تعالی نه اولیاء نور خدایان لا یملکون چې دوی طاقت نه لري دا نور خدایان لانفسهم د خپلو ځانونو دپاره نفعا د نفع ورکولو ولا ضرا او نه د نقصان لرې کولو قل او فرمایو د ای پاک حبیبه هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی ړون او بینا اعمى هل یستوی الاعمى آیا برابر دی ړون یعنی مشرک والبصیر او بینا یعنی موحد ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تیاری او رڼا ظلماتونه تیاری والنور نه رڼا نو ظلماتونه شرک مراد دی والنور نه ایمان او توحید مراد دی ام جعلوا لله آیا دوی ګرځولی دي د الله تعالی دپاره شرکاء شریکان خلقو چې دوی پیدا کړي دي که خلقه لکه څنګه چې الله تعالی پیدا کول کړي دي نو فتشابه الخلق نو پس ګډ وډ شو پیدایش علیهم په دوی باندې په دې کافرانو باندې دا پیدایش ګډ وډ کړل شوی دی قل او فرمایا ته الله تعالی خالق کل شیء خالق دی د هر یو چیز یعنی هر چیز الله پیدا کړل سوز دی بوتانو چیز نه دی پیدا کړی هر یو چیز چا پیدا کړل الله خالق کل شیء الله تعالی خالق دی د هر یو چیز وهو الواحد القهار او هغه یو دی او زور ور دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين